آج اگر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہمارا ایک مقصد ہے، ایک غرض ہے قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی۔ ہم نعرے لگا رہے ہیں، ہم نے ان نعروں میں اپنے ساتھ لوگوں کو شامل بھی کرنا ہے اور ان کو سمجھانا بھی ہے۔ جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں کے عوام کے سول رائٹس ریگولرلی متاثر ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ عوام کی نظر اس وقت صرف اور صرف وکلاء کی طرف ہے، جس کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس ملک کے حالات ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم وکلاء جو کہ معاشرے کے سب سے جمہوری طبقے میں شمار ہوتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر ذاتی طور پر کوئی بھی سیاسی نظریات رکھتے ہوں جو کہ زیادہ تر وکلاء صاحبان رکھتے ہیں، تو اس وقت ہمیں وہ نظریات بلانے ہوں گے۔ ہمیں یہ بھولنا ہوگا کہ ہماری کسی فورم وغیرہ کے ساتھ ایفیلیشن ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم وکلاء ہیں، ہم نے آئین کے ساتھ رہنا ہے، قانون کے ساتھ رہنا ہے۔ اس وقت ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ملک میں آئین مفلوج ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں تو قانون کی حکمرانی صرف کتابوں میں نظر آ رہی ہے یا سٹیج پر تقریروں میں۔ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، اور اس کے ان مسائل کا حل کوئی جھگڑا بھی نہیں، کسی سے الجھاؤ بھی نہیں۔ یہ ہم وکلاء کا کام ہے کہ ہم ایسا کردار ادا کریں کہ معاشرے میں امن بھی ہو اور عوام کے حقوق کا دفاع بھی ہو، کیونکہ وکلاء انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں۔ ان کو معاشرے میں اس لیے یہ اتنی زیادہ عزت اور احترام ان کو حاصل ہوتا ہے کہ ان کو وہ راستے معلوم ہوتے ہیں جن پر چل کر انسان اپنے حقوق کا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھ سکتا ہے۔ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام کا حسن بھی یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں میں مساوات قائم کی، یہ اسلام کا حسن ہے۔ اس سے پہلے مساوات کا کنسپٹ نہیں تھا، خواتین کے حقوق نہیں تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد معاشرے کو پتہ چلا کہ ایک مہذب منصفانہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، جس میں سب کے حقوق برابر ہوں، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہ ہو۔ یہاں پر یہ ملک اسلامی جمہوریہ بھی نہیں رہا، صرف پاکستان رہا ہے۔ اب اس کو جمہوریہ بھی بنانا ہے تو وہ عوام کا کام ہے، لیکن آئین اور قانون پر حکمرانی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم یہ کالا کوٹ پہنتے ہیں، ہم ایک عہد کرتے ہیں قانون اور آئین کی حکمرانی کریں گے، جس طرح 2007 میں ایک یادگار تحریک کی تھی، وہ وکلاء نے کی تھی، بعد میں اس میں سول سوسائٹی بھی شامل ہو گئی، اور وہ وکلاء جو اس میں شامل رہے تھے، عام وکلاء، آپ کے میرے جیسے وکلاء، ان کو آج بھی قوم عزت کی نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ وہ عوام اور اس وقت عدلیہ کے ایک معاملے پر کڑے ہوئے، لیکن یکجا فورس کے طور پر ایک بہترین میسج دیا قوم کو۔ آج اسی میسج کی ضرورت ہے ہماری طرف سے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ عوام کے بیک اپ کے بغیر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تمام ادارے قابل احترام ہیں، لیکن قانون آئین سب سے بالا تر ہے۔ جب آئین کی بات آتی ہے تو سب تابع ہو جاتے ہیں، اگر یہ بات نہ ہو تو پھر ساری باتیں ہی فضول ہیں۔ آئین کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، عوام کو، علاقوں میں لوگوں میں یہ شعور مزید اجاگر کریں۔ اگر عوام کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا پڑے تو نکلیں، ٹھیک ہے، لیکن وکلاء کا یہ کام ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس ملک میں، اگر یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا ہم مسلسل ہڑتالیں کر کے کوئی مقصد حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے۔ اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ہم ایک سادہ پٹیشن دائر کر کے بھی اپنا حق حاصل کر سکتے تھے۔ اس وقت ہماری مجھے ذاتی طور پر ایک امید نظر آ رہی ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب بن گئے ہیں، پہلے تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہمارے خیال میں وہ ایک بہترین جج ہیں، وہ بہادر انسان ہیں، وہ کسی کو میرے خیال میں اس میں نہیں لائیں گے، وہ صرف آئین اور قانون کو نظر میں رکھیں گے۔ تو اگر جوڈیشری اپنا کردار ادا کرے گی تو انشاءاللہ ہم وکلاء ان کے پیچھے اسی طرح کھڑے رہیں گے جس طرح 2007 میں ہم ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس وقت اس قوم کو صرف جوڈیشری بچا سکتی ہے۔ ہم سارا سال بھی سڑکوں پر بیٹھے رہیں تو ہم اپنا حق تو ادا کریں گے، لیکن معاشرے کو اس طرح کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دو اچھے فیصلے آئیں گے، پورا نظام بدل جائے گا۔ کل ایک فیصلہ آیا، نیم ترامیم انہوں نے اڑا دی،
अच्छा फैसला है। बहुत से लोगों ने कानून के तहत की अपनी वो है ना, ज़्यादातर लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि मतलब 50 करोड़ से कम करप्शन कोई जुर्म नहीं है। उस तनाजुर में जर्नल कॉमन सेंस में एक बात हो रही थी, ये बहाल की गई। मुझे बतौर कानून के तालिब इल्म के एक अफसोस हुआ ज़ाती तौर पर, बाकी वो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट का, सब काबिल एहतराम है, सबका एहतराम भी होता है और सब बाइंडिंग भी होते हैं, ठीक है। तो उसको एक आप देख लें कि ये कब हुआ था, ये तरमीम कब हुई थी, फैसला कब आया। अभी हाल ही में एक केस लगा था मुशर्रफ साहब का कि जी उसका नाम ECL से निकाला जाए या ना लिखा जाए, इस महीने लगा था। इस तरह की चीजें अफसोस होता है देखकर। ये चीजें जब तक खत्म नहीं होगी, बर वक्त इंसाफ नहीं होगा। अगर एक गलत फैसला हुआ है, आप देखिए उस फैसले के तनाजुर में तो पाकिस्तान पर 1.5 साल हुक्मरानी की गई। अब उस हुक्मरानी को कौन लीगलाइज करेगा? अगर ये सिचुएशन है तो माशरे इसी से भी खराब होते हैं। हमारी अपनी जुडिशरी से गुजारिश है कि आप आईन और कानून के साथ खड़े हो जाएं, आप अपना ईमान दिखाएं। इंशाअल्लाह हमारा ईमान कौम देख लेगी, हम वकला आपके पीछे खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। د ټول نه لاول خو 400 بار ته زه مبارکي ورکوم چې ډېر لنډ او تنگ وخت کې دومره ښه کانفرنس منعقد کو، او د دې ټول کریډټ زه جاوید خان تنګیله ورکوم چې هغوی دا کنونشن منعقد کو. رول اف لا باندې به تاسو ته زموږ مشران خبرې کوي. رول اف لا 1400 کاله مخکې موږ ته نبي علیه السلام کولې چې قانون کې ټول خلک برابر دي، نه عربي په اجمي باندې برتري شته او نه اجمي په عربي باندې برتري شته. او موږ چونکې د قانون سټوډنټان یو نو موږ په دې باندې ډیر عمل کوو چې په قانون د ټولو لپاره برابر شي. نن سبا چې کم 9 مهینه پس حالات دي، مجيب سے وی چې موږ د هغې غندنه کړې، موږ پکې پیټیشن فایل کړی، قاضي انور صاحب پکې پیټیشن فایل کړی، خو نن پورې کې ډیټ نه لګي. موږ پکې دا لیکلي دي چې په دې باندې په 9 مئی باندې جوډیشل انکوایري وشي. د دې په شا چې کم خلک موجود دي چې مخې ته راشي، ځکه دا بالاحصار مخې ته یا د مردان مخې ته یا چکدرې کې چې کوم قلعه ده د دې مخې ته عام سړی نشي ګرځېدی. که ګرځي 2 شپیلي پسې والې کېږي. داسې که موږ جنا هاوس وګوري لاهور کې، د هغې مخې ته څوک نشي تېرېدی. په دغه ورځ باندې داسې GHQ وګورو، GHQ ګیټونه خالي وو، یو سپایي نه موجود، ریزسټنس چا نه دی شو کړی. د دې لپاره موږ د جوډیشل انکوایري مطالبه مخکې هم کړې وه، اوس هم کوو جي. نن سبا په ملک آئین معطل لیجی، قانون حکمرانی ختمه ده. مونږ پرویز الهی وګورو، شهریار افریدي وګورو، علي محمد خان وګورو، خان صاحب وګورو، نو ټولو دپاره د قانون بالکل جدا شوی دی. په یو کیس کې چې ضمانت وشي بلکې ونیولی شي. علي محمد خان کیس کې خو زمونږ پېښور های کورټ ډېر نرتوب وکړو چې مونږ به دا یو DC نشانه عبرت جوړ کړو. انشاءالله پر ټولو صوبه کې به بیا څوک غلط کار نه کوي، ځکه چې 3 MPO یو ځل ایشو کېږي، هغه خلاف 3 ځله ایشو شو، 3 ځل معطل شوه. زه یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره په ګڼ تعداد کې شرکت وکړو، او انشاءالله دا تحریک چې کم شروع شوی دی دا به موږ منطقي انجام ته رسو. پټرول په کم ریټو او اوس په څه ریټ دي، اوړه په کم ریټو، چینی په کم ریټو، نو ګرانی ډیره زیاته شوې ده. زما خیال دی چې یو سفید پوشه سړی نن سبا دا ګرانی نشي برداشت کولی. ګرانی خلاف مونږ اوس هم زه او نعمان صاحب رالو د بار کونسل نه مونږ تجویز پیش کړو چې د منګل په ورځ د دې خلاف په ټول صوبه کې هړتال وکړي. تاسو ته منظوره ده؟ په هړتال سم نه کېږي، خو یو پیغام ورسي د ملک د ایوانو ته چې دا ټول خلک خفه دي د دوی د رویو نه، د دوی د فیصلو نه. دغه تاریخ د ملک په ورځ باندې موږ د ریویو د دفتر مخې ته درنه د فواد خان والي سره او دا کم دلته کې چې کم ظلم شروع دی، ان شاء الله موږ درنه ورکو. اسم سټرایک ته موږ برابر تاسو د تایید هم کوو او علم لرو چې تاسو د کوم سره ان شاء الله موږ به د پېښور نه تاسو سره DPO افیس مخې ته په درنه کې شرکت کوو. ډېر وخت هم نالم جي تاسو ټول دا ملک چې دا یو وکیل جوړ کړی، ان شاء الله د دې حفاظت به وکیل کوي. او دا امید لرم د ټولو وکیلانو نه چې په دې کې موږ سره پوره مرسته وکړي، ځکه که زه ویم خیر دی او تاسو وایي خیر دی نو دا حالات نشي بدلېدی. نو زه ستاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې تاسو موږ سره دا کانفرنس منعقد کو، په دې کې شرکت وکړو. والسلام.
د ټولو نه مخکې خو زه د 400 بار ایز ا هول جی ما همیشه 400 بار چې کوم دا د پښتو د غیرت نه ډکه لیدلې ده ځکه چې د دې کوم ډیسیژنز دي د دې چې په خپلو ملګرو باندې کوم سټینډ اخیستل دي د دې زه هر یو څیز چې کوم دی د 400 بار هغه فالو کوم هغه ستاسو مشران دي که کشران دي خو میچلس زه دا خبره کوم دې ټایم کې ټولو ته تاسو ته او په سټیج باندې چې کوم کسان ناست دي نو د 400 بار دپاره ښه زبردست کلیپینګ دي چې نن کوم ټاپک دی هغه د رول اف لا او سپریمسی اف کانسټیټیوشن زمونږ په ملک کې چې کوم لاس جوړیږي نو دا زمونږ په آئین کې دا لیکلي دي چې هغه به د کانسټیټیوشن مطابق وي دا یو خبره شو سپریمسی اف کانسټیټیوشن او بیا چې کوم لاس جوړ شي په هغه باندې په هر صورت کې عمل کیږي نو زمارونو کو تاسو ګورئ نو دې پیریلا او نن سبا زمونږ په پاکستان کې د ټولو نه لوی چې کوم کرایسس دی نو هغه هم د دې دوه خبرو دی نه خو چې قانون جوړیږي نه پای کې سو کانسټیټیوشن ته ګوري او نه چې کوم قانونونه جوړ شوي دي د هغې په امپلیمنټیشن باندې څوک زور ورکوي او همدغه وجه دا چې موږ دې کرایسس ته ورسېدو ډېر سمپل خبرې دي قانون به منو نو هر څه به ټیک وي که چېرې تاسو ټول د قانون طالب علمان یې زم یم یو ادنا غونډه کې طالب علم یم کله په پریمیټیو ایجز کې او د هغې نه پس چې بیا کله کنګشپ وو نو په هغې کې به یو کس و هغه به باچا سمپل الفاظو کې وایم هغه باچا سره به درې واړه پاورز وو هغه به لیجسلیشن هم کو هغه به جوډیشل پاورز به هغه سره وو هغه به قانون جوړ کو چې به دا قانون د فلاني سړي نه د سر ووالي شي او بیا به سزا هم ورکړه چې د نه د سر قلم شي او بیا به امپلیمنټ هم هغه کړه به درې واړه کار به هغه وکړه د هغه نه به څوک تپوس کولو واله نه کله چې بیا دانشور را یوځای شو هغې دا وایي چې که دا درې واړه پاورز د یو کس له ورکه نه بس د خو خپله خوښه د قانون به هم جوړوي او بیا به سزا هم وري او بیا به هغه امپلیمنټ کوي په هغې وجه باندې دا درې واړه چې کوم دغه دي د یو بل نه بیل کړه اوس په لیجسلیشن پارلیمنٹ کوي جوډیشل پاورز چې کوم دی هغه جوډیشري له ورکړه او ایگزیکټیو به بیا هغه امپلیمنٹ کوي نو کو زمونږ پارلیمنت نن سبا لیجسلیشن کوي نو هغه هم د چېرته نه ډکټیشن راغلی نو هغه شانتې لیجسلیشن وشي یو دویم که زمونږ جوډیشري بیا ډیسیژنز کوي نو هغه هم د چېرته نه حکم راغلی نو هغه شانتې حکم وشي بیا که چېرې هغې امپلیمنټیشن راځي نو کو د خوښې ډیسیژن راغلی خو امپلیمنټیشن یې وشي که نه جج صاحب د خپل کار کوي بلا شي ډیسیژنز داسې وشو چې هغه به هغه یو کس ته منظور نه و نو اخره کې به امپلیمنټ هم نه شو تاسو اوس وکړه ټول هر څه لیدلي دي نه خو سپریمسی اف کانسټیټیوشن شته نه رول اف لا شته او زه به یوه خبره اوس د خپل ځان باره کې وکم ځان مطلب مې تاسو ټولو نه دی ډېر سمپل الفاظو کې چې یو کس و نو د هغه اوده و نو په دې سینه باندې مار تیر شو چې راپاسېد نه مار خو تیر شوی و چې چلې نه و نو بیا د ډېره زیاته ژړا کوله واویلی کوله شور یې جوړ کړه چغې والې خلک یې را دغه کول یاره وي په سینه باندې مې مار تیر شو خلکو ورته یا خو تیر شو بچ شوې که نه وایي نه په دې نه یم چې بچ شومه خو یې لار پې جوړوي وایي سبا به بیا تیر شي زما وروڼو زه صرف دا یم دا مونږ چې دلته نن راغونډ شوي یو دا دومره درانه خواږه او دا دومره لرنډ ملګري زمونږ راغونډ شوي دي نو دا صرف دې لارې جوړولو ته نه پرېږدو چې په مونږ باندې زمونږ په سینه باندې دا لارې نه جوړوي دا چې کوم دي نن سبا خپل کوم اصول شروع کړي دي دا په مونږ باندې نه آزماوي او که دا په مونږ باندې آزماوي نه اخره کې زور هم زمونږ نه باسي نه بیګا چې کوم دی 26 روپے لیټر سیوا شوی دی کارونه د دې وی کرے کوئی او بوکته کوئی لانجې دی کوي پالیسیز دی جوړي ملک ته دین روان شوی دی او ټیکو به ولا څوک زه او تاسو نو نور زه تاسو ټایم نه لمه یو ځل بیا د جاوید صاحب د حاجی صاحب زمونږ نور مشران چې کوم دي تاسو د 400 صدر صاحب مجیب صاحب د 400 زمونږ ډېر غیرتیان مرګري مردان پیښور نوخار والا نور زمونږ کوم مرګري دلته راغلي دي ستاسو ډېره مننه الله مو ډېر خوشحاله کا او الله دې زمونږ په دې ملک کې سپریمسی اف کانسټیټیوشن او رول اف لا راولي او الله دې زمونږ مل شي زمونږ د مسایل دې الله پاک حل کړي ډېره مننه السلام علیکم رول اف لا څه شی دی
زه دوه درې حوالې ورکوم د اسلامي سیستمونو نه. د حضرت علی رضی الله عنه د وخت نه به شروع کو چې کله حضرت علی رضی الله عنه امیر المؤمنین شو، نو یو يهودي پاغه باندې د زغره داوا وکړه چې رد سر د زغره چې د زما ده. حضرت علی رضی الله عنه سمن شو او عدالت تراغه د قاضي مخ کې اپیر شو. د خپل وضاحت کې امام حسین رضی الله عنه امام حسن صاحب دا دواړه پیش کړو چې دا زما گواهان دي چې دا زغره زما ده. اغي قاضي صاحب وې چې چونکه دا دواړه وټنسز تا انټرسټډ وټنسز دي، نو لہذا دا زغره چې کم دانو د هغه ډیکری ورکړه يهودي لا. يهودي وته چې لک صبر وکالي صاحب وته وې چې چونکه دا زغره ستاده خو ما په خپل تورات کې انجیل شریف کې دا اوریدلی د خپل مشران او علما کرامو نه اوریدلی چې اسلام کې عدل او انصاف دی، نو ما د دې وجنه صرف دا قتل چې عدل او انصاف پکې شته کنه، نو رول اف لا دې ته و چې امیر المؤمنین به عدالت ته پیش کیږي. د حضرت عمر رضی الله عنه خبره کوم مختصر چې د جمعې پر ورځ باندې خطبه لوستله، پدې کې یو صحابي را پاسې ده چې عمر صاحب لک صبر وکا زستا خطبه نه اورم، ولې چې په مال غنیمت کې منګه تکم صادر راکړې شوی نو ستا قدنګ دې لوی دې داغې نستا کپړې نه کیږي او تا خپل کپړې اغوستري نوې کپړې دې اغوستري تا ته دا څنګه تا کپړې دې نه اغوستري. هغه خپل زوی عبد الله ابن عمر صاحب ته اشاره وکړه، وای پاسه بچیا وای جواب ورکا. عبد الله ابن عمر صاحب وای چې په خدای مې قسمی چې زما د پلار یو جوړه جامې وي او چې د بار نه به وفد راغی ملمانه براغلل، نو اکثر اوقاتو کې د بزان لاغه کپړې وینځلې، چې کپړې به وینځلې پاغه کې به وخت ډیر زیات تیر شو. نو ما زړه کې وی چې زه خو عام یو کسې ما عام مسلمان ما او د امیر المؤمنین دی، نو راشد خپل کپړه چې تا ته کوم مال غنیمت کې ملاو ده د قد دنګ دی، نو دا تل ورکه چې یو جوړه کپړې خوشي. نو هغه وی چې باس اوس وایا. نو کله چې امیر المؤمنین باندې اعتراضات کیږي دې ته رول اف لا وای. برطانیه کې چې کله سیکنډ ورلد وار کېده نو پرایم منسٹر راغی او بجای د دې چې جرنیلانې راغون کړي وي، بجای د دې چې انسپیکشن د وسلو کړي وي چې موږ سره به څومره وسله ده، موږ سره څومره فوج دی، موږ سره څومره پاور دی، هغه لاړ او چیف جسټس د ملک او نور جسټسانې راغون کړه او هغوی ته څه وایي زموږ په دې ملک کې انصاف ورکول کیږي. هغې وته چې او زموږ ملک انصاف ورکول کیږي، نو هغه وته چې دې خدا مطلب دی چې موږ بیا جنگ نشو بایللی. هغې وته چې او موږ هیڅ کله جنگ نشو بایللی. دې ته رول اف لا وایي، دې ته نه وایي. زموږ بدقسمته نه چې ابتدا کیږي نو په جورسپروډنس کې به موږ ته یا په دغه کې به وي چې کینګ کین ډو نو رانګ، په دغه باندې چرته کیږي چې امیر المؤمنین به مدریږي جسټس ته انصاف ته نو اله بکار کی. او نن سبا دا کوم اداري چې کوم دی منګینو یو کس راته وی دا بجلو والا د غریب خلکو چې د چا د 100 یونټ نه کمی نو جرمایه ولی یا تغلا کوي یا ته ولی 100 یونټ نه برابرې اخوا که یونټ برابرېږي نو ملا خلکو لماتای. دا جوډیشري چې کوم زمنګ ده نو هغه په دوه ځای تقسیمه ده، یو لوړ جوډیشري ده چې په هغه کې سیول ججان صاحبان جوډیشل مجسټریټان دي او ورسره سیشن ججان دي، او دویم اپر جوډیشري د زبن چې هغه های کورټ دی او سپریم کورټ دی. په لوړ جوډیشري کې بغیر د کرپشن نه، بغیر د سفارش نه او د رشوتونو نه کار نه کیږي، ځکه منګه روس په تنزل باندې روان یو. او کوم چې اپر جوډیشري ده نو هغه کې د رشوت او د سفارش چانسز خو کم دي، خو په هغې باندې د حکومت
او د طاقتورو دومره دباو دی چې د هغې نه هغوی فیصلې نشي کولی. د علي صاحب اخره کې یو قول بیانومه چې د علي صاحب قول دی چې په کفر کې یو ملک باقی پاتې کیدی شي ولی په ظلم کې نشي. ظلم د انصاف متضاد لفظ دی چې کله انصاف نه وي نو همدقسې روز به زمونږه چې دا کوم روان یو افغانستان پروس کال یا بل کال دغه آزاد شو او د هغې د زمونږ 4.5 روپۍ او د هغې 1 روپۍ 40 کاله جنګ هغې وکړو ته وایې که دا جنګونه موږ کړي دي. چې څومره اپر کلاس دي هغې ته د بجلی بل معاف ټیکس ورته معاف سوی ګیس معاف چې نومې څیزو د پټرولو نو آخر وایي چې ځې بازوله به راځئ نو آخر کې خو دا وټ کټ به د غریبو نه وځي که نه. وخت کم دی زه ستاسو ټوله شکریه ادا کوم د ټولو مشرانو. والسلام.